نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم. سورة الدخان پنځم پارا ابتدائی آیتونه دي. د سورة الدخان وي ځکه چې په دې سورت کې لفظ د دخان راغلی دی. دا سورت مکی سورت دی، هجرت نه وړاندې نازل شوی دی. په اعتبار د ترتیب قرآني سره دا سورت څلوېښتم دی. نازلېدو په لحاظ سره دا سورت څلوېښتم دی. په دې سورت کې 3 رکوعات یو کم شپېته آیتونه دي. سورت مکی دی. په مکی سورتونو کې عموماً 3 مضامین بیانېږي. د الله پاک توحید، د پیغمبر علیه السلام رسالت او عقیده د آخرت. حامیم سورتونو کې دا 5 نمبر حامیم سورت دی. وہ حامیم سورتونو کې دا 5 دی. مکی سورت الزخرف سره ربط او مناسبت دار چې د مکی سورت په اخره کې الله پاک د توحید دلایل عقلیه بیان شو. د دې سورت په شروع کې د الله پاک د توحید دلایل عقلیه بیانې. یا د مکی سورت په شروع کې د قران کریم صداقت بیان شوی او د دې سورت په شروع کې هم صداقت د قران کریم بیانې. یا د مکی سورت په اخره کې د متقینو کامیابی بیان شو او د دې سورت په اخره کې هم د متقینو کامیابی او انعامات بیان شي. ابتدائی آیاتونو د دې سورت کې الله رب العالمین د قران کریم صداقت بیانې. فضیلت د دې سورت دا دی. حدیث مبارک راځي کوم سړی د دې سورۃ الدخان تلاوت د جمعې د ورځې یا د جمعې د شپې کوي، الله پاک به انسان له جنت کې محل ورکړي. اول حدیث مبارک کی راضی کم انسان چې د جمعې پشپا سورہ حامیم سجدہ، سورۃ الدخان او سورہ یاسین تلاوت کی چې سحر دی را پاسی د جمعې د سحر، الله جل شانه بدت بخنه کړي. او کم انسان چې هر شپه حامیم سجده سورت او دا سورت الدخان تلاوت کوي، سحر چې دی را پاسی سحر پورې با الله پاک د طرفنا او یا زر فرشتي د پاره د مغفرت دعا کوي. دا سورت الدخان او سورہ حامیم سجده. ابتدائی آیاتونو کې الله پاک د قران کریم صداقت بیانې چې دا قران کریم موږ نازل کړی. قران کریم نزول دا 2 پیری شوی دی. یو پیر نزول قران کریم په یو ځای شوی دی او دویم پیرا لګ شوی دی. په یو ځای باندې د معراج د ليله القدر پشپا د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته راغلی او بیا اسمان د دنیا نه په 23 کال کې لګ نازل شوی دی. څنګه چې په سورۃ القدر کې هم راځي ان انزلنا فی لیلۃ القدر قرآن کریم.
په 23 کاله کې بیا لږ لږ نازل شوی. بیا الله جل شانه فرمایي په دې شپه د ليله القدر او په دې کې دویم قول دا 15 د شعبان چې په دې شپه باندې الله جل شانه د طرف نه را روان کال د ليله القدر یا 15 د شعبان فرشتو ته د انسانانو د رزق او د اجل لیکل ذکر کی چې دا ولیکي را روان دي شپې پوری د انسان رزق مولکي او د انسان د پاره اجل مولکي. کم خلق مملکیږي کم خلق پیدا کیږي دا ټول مولکي. او بیا د الله پاک د توحید د وحدانیت دلیل ذکر کیږي چې د ځمکې اسمانونو رب یو الله پاک دی. نو که په دې تاسو یقین وساتئ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله پاک رسول اومنه دغه د غزاد د پیغمبر را لګي. د کافرانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت انکار کو د نبوت انکار کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی تبدعا وکړه خیری وته یا الله پاک په دې باندې زما امداد وکړي. اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف. یا الله زما امداد وکړه په دې باندې وو کلونو لکه څنګه چې د یوسف علی السلام په قوم وکاله قحط راغلی نو د مکی په مشرکانو باندې بیا قحط راغی او ډېر سخت حالات پر راغلي. زمکه اوچې شوې باران قدرت کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکه مکرمه نه وست بیا به چې کله بهر دی قتل د زمکه او د اسمان ترمنځ بدی ته اصل لوګي لوګي ښکارا کېده لوګي بنو عذاب قطور په دی باندې بیا دې الله نه سوال وکړي الله د عذاب موږ لري کوم په ایمان نو استاد پیغمبر تصدیق کو لیکن کله چې عذاب راشي الله پاک فرمایي چې دی باندې عذاب کله راشي بیا خو دې ته ایمان نوړلو پیدا نشته او نه د عذاب په وخت کې د ایمان قبلي کله چې پیغمبر دې تراغ دي دا تکذیب وکړو او دې نبی عليه السلام یادو چې دا قران کریم بل څوک خي او نعوذ بالله د لیوانی دي الله جل شانه د دوی نه عذاب لري کې لک سات د پارت وی بیا خپل کفر کې برقرار پاتې شو. الله پاک دې په سخت نیول سره ونیول چې هغه د بدر غزا وا سرداران پکې مردار شو. او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صداقت دلیل د موسی علیہ السلام واقعا مختصرا ذکر چې موسی علیہ السلام فرعونانو ته الله پاک دین بیان او دوی ته وی چې زما سره د بنی اسرائیل پریږدي او یادا چې تاسو زما خبر اومنئ د الله پاک توحید قبول کړئ او نیکی اختیار کړئ او سرکشی مکوئ تکبر مکوئ د الله پاک د وحی او زما د رسالت انکار او سپکواله مکوئ. دی سره د دې چې د موسی علیہ السلام د نبوت انکار او د الله د توحید انکار موسی علیہ السلام ته دمکی ورکړه چې تا به موږ رجم مړ بدی کو پکانو بدی مړ. موسی علیہ السلام د الله پاک نه پناه وغوښتل یا الله پاک دې د ظلم نه مې وساته. موسی علیہ السلام دې ته چې زما مرګتیا نشي کول ایمان نه وروړي نو تکلیف راته مرسو خو دې بیا موسی علیہ السلام د تکلیف ورکاو. موسی علیہ السلام الله پاک نه سوال وکړو الله جل شانه هو ته حکم او فرمایو بنی اسرائیل ځان سره د شپې په اخر نه ایسه کیو باسا په دې قوم باندې سحر سحر عذاب راتونکي. موسی علیہ السلام ځان سره بنی اسرائیل د شپې اخر نه ایسه کیو وستل چې سحر رانا شو بنی اسرائیل نو فرعونیان اور پسې روان شول کله سمندر ته ورسېدل
مخکې په سورۃ الشعراء کې تفصیل تیر شوی دی. موسی علیہ السلام همسا په دریاب را واچوله، سمندر کې 12 لارې جوړې شوې، دی ورپسې ورکوسل. الله فرمایي مونږ ته دا سمندر پرېږده په خپل ځای، ولاړې یې پرېږده او مکه شاته اوبه ولاړې په ولاړې لارې اوچې چې دی ټول ورښکته شول. الله پاک په براجوخته کې ټول فرعونیان سره د مشر الله پاک هلاک. او بیا اخره کې الله پاک د دې رکوع فرمایي چې په دې باندې ځمکې اسمان چام ونه جاړل. نو په دې ځای کې عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي کله چې مسلمان بنده وفات شي نو 40 ورځې د پسې د ځمکه جاړي. او حضرت علی رضی الله عنه هم فرمایي او تفسیر جلالین هم لیکلي دي کله چې انسان وفات شي مسلمان منځګزار د پسې د مانځو زی والا ځمکه جاړي. او اسمان کې چې په کومه دروازه د نیک عملونه برخیږي هغه دروازه ورپسې جاړي. اسمان والا دروازه هم جاړي او ځمکه چې په کوم ځای د مونځ کوو هغه ځمکه ورپسې جاړي. خو دې کافر پسې هېڅوک نه جاړي. خو چې سړی مونځ کوي که نو چې اوس مسلمان یې مونځګزار دی د پسې نو ځمکه نه جاړي. مسلمان یو نیک عمل نه کوي نو نیک عمل یې بر نه خېږي اسمان د پسې نه جاړي. پکار دار چې مسلمان منظم کوي او نیک اعمال هم کوي. الله پاک دې تاسو سره عمل توفیق راکړي. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم حامیم. الله پیږي په معنا د دې حروف باندې والکتاب المبین زما دې قسم به په کتاب واضح باندې. ان انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. یقینا من نازل کړي دا قران کریم پشپا برکتی د ليله القدر کې. یقینا من يرون کیو دي خلق لرا فيها يفرق كل امر حکیم. پدې کې فیصله کول شي د هر کار د انسانانو د اجلونو د رزق چا کار د حکمت والد. امر من عندنا په وای کول سره زمونږ د جانب نه. انا كنا مرسلین. یقینا من لګون کیو پیغمبران لرا رحمت من ربک چې دا پتا سو خلق باندې رحمت دی د پیغمبر لګل د الله د طرفنا. انه هو السميع العليم. بشک الله پاک اوریدون کې او په ذات رب السماوات والارض وما بينهما. رب د اسمانونو د زمکو دا سجي په بین د دې دواړو کې دي. ان کنتم موقنین کچره تاسو یقین ساتي چې دا الله پاک د دې رب دې نو تاسو ایمان نوړي په دې خبره چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله پاک رسول لا اله الا هو يحيي ويميت. نشتر بالمعبود سوا د الله پاک دې ژوند کول او مړ کول کوي. ربکم ورب ابائکم الاولین. تاسو رب د تاسو د پخوانو پلارانو ربم دي. بل فی شک یلعبون. بلکې دوی دي په شک کې د قیامت نه یلعبون او دې ټوکې کوي. فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. پس انتظار کوا دا غوره چې راځي او په دې باندې اسمان په لوګي واضح سره. یخشى الناس چې پټوي به دا خلک. هذا عذاب علیم. دا عذاب دردناک دی. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. کله چې په دې باندې عذاب راغی دی وی رب د منګه منګ لری کا عذاب. یقینا من تصدیق استاد پیغمبر ان لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین. چرته وي د دې په نصیحت په وخت نازلې دود عذاب او حالدار چراغلو دي ته پیغمبر واضح رسالت والا. ثم تولوا عنه بعد ارادوا كداغنا وقالوا بي معلم مجنون. دا یو سړی چې تعلیم ورکړی شوی دی او نعوذ بالله دا لیونی دی. ان کاشف العذاب قليلا انكم عائدون. یقینا من لري کون کی دا عذاب لکسات د پاره بیا یقینا تاسو واپس کیدون کی. یوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون. یاد کاوره چې من به ونسود وی لرا پنی ولو سختو سرا. یقینا من دین انتقام اخلو. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم. او بتحقیق سره موږ امتحان کې وړاندې دین په قوم د فرعون او حالدار چې راغلي هغوی ته پیغمبر عزتمن موسی علیه السلام. ان ادوا الی عباد الله. دا چې تاسو ان ادوا الی عباد الله دا چې تاسو ښکاره کې ایمان په تابعدارۍ زما اے د الله پاک بندگانو. یو ترجمه ده
یا ان ادو الی عباد الله دا چې تاسو ادا کی اے دا اللہ پاک بندگان یعنی زما سره پریک دی د بنی اسرائیل دا اللہ دا بندگان ما سره پریک دی انی لکم رسول امین یقین تاسو پارا رسول امانت داریم والله تعالی علی الله او دا چې تاسو سرکشی مکی په الله پاک یعنی تکبر مکی د الله پاک په وحی او پیغمبر پسې ټوکې مکوي انی آتیکم بسلطان مبین یقین ما تاسو را تکړی په دلیل واضحه وانی عذت بربی وربکم ان ترجمون کله چې دې دمکی ورکا موسی علیہ السلام بیا فرمایي یقینا ز پنان سب خپل لب باندې استاد پر باندې ان ترجمون دا چې تاسو مارا جم کوي وإن لم تؤمنوا لي فاعتذرون او کہ چرتا زما تصدیق نہ کوي نو تاسو ما نقلار شي پریک دی زما تکلیف مال تکلیف مرا کوي لیکن دی بیا تکلیف ورکو موسی علیہ السلام بیا بد دعا وکړه فدعا رب موسی علیہ السلام بد دعا وکړه د خپل رب نه سوال وکړه ان هؤلاء قوم مجرمون یقینا دا خلق دا قوم فسادیان مجرمان دي فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون پس پری روان کا فاسر بعبادی اللہ پاک او فرملت روان کا دشپی پاقر نہیں سکی زما بندگان انکم متبعون یقینا تاسو بس بخلق درزی وترک البحر رهوا او تبریک دا دریا بحر خلزم رهوان ولا تردی پوری چې دا قبطیان ورته داخل شي انهم جند مغرقون یقینا دي دا سلک کر دي چې دی بډو بول شي کم ترکو من جنات وعيون ثمرتی پری خودل د باغونو د چینو ډیرونه وزروع ومقام کریم او فسلنا او زین د عزت ډیر پری خودل ونعمت كانوا فيها فاكهين او نعمتنا چې دوی په کې خوشاله كذلكم دارنج ورثنا قوم آخرين من وارثان جوړ کړه د نعمتونو یو قوم بل بنی اسرائیل فما بكت عليهم السماء والارض پس ان جل پدی باندې اسمان او زمکی وما كانوا منذرين او نو دي تجدي تمولت ورکړي شو د توبې د وستلو واخر دعوانا الحمدلله